داسې هستي د فن د اسمان یو داسې ستوری چې د تعارف محتاج نه دی. ډېر زیات خدمات دي د پښتو ژبې د پښتو ادب په میدان کې. بیا زموږ د ریډیو پېښور دپاره د پسونو نغمې لیکلي دي، دغه شان د پښتو فلم دپاره د ډېر لوی زیار کړی دی. بیا د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې یوه ډېره نامتو سندرغاړې چې نه د هغې په شان سندرغاړې چېرته وه نشته او نه به پیدا شي. زما مراد د محترمې الله دې وبخي د ګلنار بیګم نه دی. وایي د چا ښې ورځې کې بدي د چا بد وختونه ښه کړي. دا د هر چا خپل نصیب دی، څوک ګیله به د چا څه کړي. بیا وایي چې خوا کې شنه پسونه زانګې ما لیدلی دی او دغه زما د اشنا کلی دی او داسې د غره لمنه کې شپونکي شپېلی غږوه. او بیا وایي چې زه د دنګو غرونو د سرونو سیلانی یم او مسته لیونی یم او زړه مې راته وایي چې د زړه خبره ووایم. دا شان نورې ډېرې پسونو نغمې دي چې د دې تخلیقکار او د دې سندرو د دې نغمو شاعر ډېر محترم غازي سیال صاحب زمونږ د پېښور ریډیو په سټوډیو کې موجود دی. سیال صاحب زه تاسو ته هرکلی ویم. مهرباني، ډېره شکریه، ډېره شکریه. ډېره مننه چې تاسو په داسې موسم کې او بیا په داسې حالاتو کې چې تاسو ماشاءالله الله عمر درکړی دی، خدای دې نور عمر درکړي، تاسو زمونږ په غوښتنه باندې ریډیو ته راغلی او دغه خبرې اترې د اورېدونکو دپاره ریکارډ کوئ موږ سره. سیال صاحب د ټولو نه اول پوښتنه به درنه د ذاتي ژوند په هکله وکړم. تاسو تعلق د کوم ځای سره دی او ستاسو د نوم چې دی غازي سیال، نو دا ستاسو پوره نوم دی او که نه دا ستاسو د شاعرۍ نوم دی؟ لږ خپل تعارف او پېژندګلي په خپله وکړئ. زه په بنو کې د یو وړوکي کلي کې اخوندان منډان ورته وایي، په هغه کې پیدا شویم چې د بنو نه قریبا په 2 میله فاصله باندې لرې دی. په هغه کلي کې زه پیدا شوی یم. زه 15 اپریل 1933 کې زما پیدایش 15 اپریل 1933 ستاسو زیږون دی. ماشاءالله. ښه په دا حساب باندې زما 15 کاله ماشاءالله ماشاءالله عمر کېږي، پوره کېږي. ښه جي ښه. سیال صاحب ستاسو د والد صاحب څه نوم و؟ زما د والد بزرګوار نوم و عبدالغفور شاه. عبدالغفور شاه. عبدالغفور شاه. عبدالغفور شاه یو دینی مذهبي عالم و. ښه جي. فقه، صرف نحو او د نظم ډېر مشهور عالم و. هغه وخت به چې دینی عالم نه به څوک خبر شه، د لرې لرې نه به خلک راتلل زموږ په کلي کې به ایسار شل او دغه سبق دپاره به راتلل او زما د پلار نه به سبق تعلیم یې اخیسته ورنه. زما په کلي کې به ډېر همیشه دپاره به ډېر خلک راتلل او د دیني تعلیم. مطلب دا دی تاسو زیږون په یوه مذهبي کورنۍ کې شوي دی. سیال صاحب دا راته ووایي چې تاسو د ژوند د لومړۍ برخه چې ده، لکه تاسو سکول کې داخل شوي، کوم سکول کې مو سبق ووایي، څومره سبق مو ووایي؟ دا زما طبیعت چې کوم دی د وړوکوالي نه آزاد پیدا دی. زه وړوکی وم او آزاد طبیعت مې آزاد و. زما ملګري چې کوم یې هغه سکول ته به تلل او ما به په غاړه کې لنده اچولې وه، ما به د مرغانو ښکار کوه سکول ته مې بالکل چڼچڼې به مو ویشتې؟ چڼچڼې به مې ویشتې او ملګري سره زه دا چې ډېر زه ستر شوم لوی شوم پس ته څه وشو 4 جماعت رسمې خواجه احمد منډان کې سبق وایي. ښه جي ښه. 4 مې پاس کړه، د 5 جماعت کتابونه مې اخیستي وي چې پلار مې را باندې خبر شو. هغه خو تاسو ته پته ده چې مخکې خو سرکاري سکول انګریزي سکول به چې چا وي هغه ته سبق د مدرسې وایي، دپاره د پیسې وایي. پیسې وایي، جنت کې به ځای نه وي، دوزخ کې به ګسې وایي. که نه زما پلار ډېر غوسه شو، ما نه کتابونه واخیستل، په اور یې ما په مخ کې ونیولو ویوسل. ښه جي. زما انګریزي تعلیم پاتې شو. ښه جي. او زه چې کله بیا څه په ښو بدو باندې وپوهېدم، بیا مې مطالعه شروع کړله. دا افنای ګوره دا ځکه چې نور تعلیم خو زما و. ښه جي. نور تعلیم خو زما و، ما ته څه دومره ګرانه نه وه. ما
مطالعه شروع کړله او ډېره مطالعه مې وکړله د هر صنف باندې زه خبرې هغه مې وکړل مطالعه مې وکړله انګریزي خو ماته نه راتله خو عربي فارسي پښتو اردو د دغه مطالعه مې وکړله د ادبي صنفونو یا د نور سیال صاحب څونه سبق مو په سکول کې ویلې او په کوم سبق زما د څلورم پورې مې ویلي ښه څلورم پورې سیال صاحب دا راته ووایي چې ستاسو د مشاعره په راتګ چې دی نو دا د کوم کال واقعه ده او څنګه شاعر شوي شاعر خو زه د وړوکوالي نه زما په وجود دننه یو شاعر خو وکړو ښه جي وړوکی غوندې شاعر وکړو ښه جي چې کله داسې لویېدم شاعر هم ما سره زما په وجود کې لویېدی ښه جي یو هسې اتفاق و چېرته په طاهر کلاچوي یو مشاعره جوړه کړې وه هاکي سټیډیم کې ښه جي په هغه کې ډېر ستر شاعران راغلي وو ډېر ښه شاعران راغلي وو ښه مزېداره مشاعره وه په هغه کې زه نوم خبر چې زما نوم به چا ورکړی خو زه د یو سامع په حیثیت باندې راغلی وم په هغه مشاعره کې ناست وم چې ناڅاپه زما نوم واخیستل شو خدای خبر شه چا به ورکړی او زه ډېر داسې اول ځل و چې هغه سټیج مې لیدلی نو لکه یو قسم زلزله چې راباندې پرېوځي خو څه داسې هغه مې کوله خو یارانو دوستانو ماته وایي چې ورشه که نه لاړم په سټیج باندې مې دغه څه وایي چې خلک ما لیونی بولي ما ته ټول علم جاهل دی زما د عشق په افسانه کې نوم د یار مې هم شامل دی ماشاءالله ماشاءالله غزل مې وایي خو هغه وخت زما اواز هم خو خدای خبر شه چې زما د اواز اثر و که هغه شاعري کې به دومره څه وي چې ډېر داد مې واخیستی او دومره داد مې واخیستی چې څو پورې زه ناست نه وم دومره پورې خلک یې لاسونه پړه کول سیال صاحب دا راته ووایي چې تاسو د خپلې شاعرۍ اصلاح د کوم شاعر نه اخیستې ده د شاعرۍ استاد مو څوک د شاعرۍ استاد خو زما طاهر کلاچوي طاهر کلاچوي صاحب طاهر کلاچوي ما چې ګډه وډه هغه ده ته مې خاله او سیال صاحب څونه کتابونه مو چاپ کړل اول کتابونه مې 15 چاپ دي 15 نمونه نمونه خو یو اول کتاب د سن 78 کې چاپ شوی ښه جي هغه باندې مې د پاکستان رایټرز ګیلډ ادم جي ایوارډ اخیستی دی ښه جي بیا ورپسې بنځای ناول دی ښه جي دا ایم په کورس کې شامل دی ښه جي ماشاءالله بیا ورپسې پرخه په ګلونو ښه جي دا په نوې کې چاپ شوی دی ښه جي بل ورپسې د ازادۍ سهار دا په ملي نغمه باندې هغه مشتمل دی ښه جي بیا ورپسې د سندرې روح د ګلنار بیګم په ژوند باندې او په فن باندې تاسو غټ کتاب دی بېشکه کتاب لیکلی دی بیا ورپسې زما سندرې ستا لپاره ښه زما سندرې ستا لپاره مې 3 ایوارډونه اخیستي دي پاکستان اکاډمي ادبیات اسلام آباد پاکستان رایټرز ګیلډ عباسي ناټ کونسل دا 3 ایوارډونه یې په هغه اخیستي دي بیا ورپسې ښکلا د کائنات هغه نعتونو باندې هغه ده ورپسې بیا هغه ده نور حرا دا هم نعتونه دي بیا بل مکین د ارشفرش دا هم نعتونه دي بیا ورپسې هغه سندرې چې فوک نه دي دا کتاب دی په دې فوک سندرو باندې هغه د بحث دی بیا ورپسې منګرۍ ناول دی ښه جي ښه هغه باندې ما ایوارډ اخیستی دی بیا ورپسې کشماله ده دا هم ناول دی خو 15 کتابونه ماته نور ماشاءالله سیال صاحب تاسو 15 کتابونه ولیکئ او ستاسو دغه واړه کتابونه چې دي نو ماشاءالله چې دی نو ایوارډ یافته د ایوارډ یافته دي بیا د ادب د تګو تنده پې ماتېږي سیال صاحب ریډیو کې ستاسو ډېرې سندرې دي ډېرې نغمې دي ډېرې غزلې دي لومبۍ غزل یا لومبۍ سندره کله ریکارډ شوه د چا په اواز ریکارډ شوه د ګلنار بیګم په اواز کومه یوه سندره وه دا ماته پته نشته چې د کومه سندره به خو
ګلنار بیګم زما سندرې څومره سندرې یو خدا وا چې د چا اخیر ورځ کې بدی او د چا بد وختونه دا خو وروسته لکه مخکې چې نری باران د پاس په لوډي وروینه دا ستاسو ده کنه دا اوس خو ډېر خلک هم اشتراک کوي دا خو ما دا کتاب لیکلی دی چې د چا خلک نری باران د پاس په لوډي وروینه او ژورې کوربې ته نصیب راوړي مدا تاسو د چې ګلنار بیګم په وړمبي ځل په ریډیو باندې ویلي وو دا داسې وه که نه د دې په ژوند باندې مې دا د دې د ژوند یوه خاکه په شی پکې ده چې دا څنګه هغه ته راغلې وه کورمې ته کورمه بند سره بهیږي تر سره چې سړی اول راځي مسافر استقبال یې اول کورمه کوي سیال صاحب د ریډیو نه علاوه تاسو د ټلویزیون دپاره یا د فلمونو دپاره هم سندرې لیکلي دي بلکل بلکل څومره فلمونو دپاره به تاسو سندرې لیکلي تقریبا 50 فلمونو ته به مې لیکلي 50 فلمونو ته ها دې کې کوم یو د یو څو فلمونو نومونه به درته نه یاد بلکل ما ته اول فلم ما چې کوم پیغله فلم ته ما ګڼلي پیغله په هغه کې حمزه شنواري مو مراد شنواري ښه جي دغه سندرې لیکلي دي پکې زما سندرې هم ښه بیا ورپسې د پښتون توره آخر پښتون یم خطرناک مجرم پاگل وینا مینا چرسی ډېر فلمونه دي د فلم د طرفه تاسو ته کوم یو په دې نغمه باندې کوم یو ایوارډ درته ملو شوی دی یا ایوارډ خو ما ته ځکه نه دی ملو چې هغه ځای چې څوک ناست به و هغه ځکه هغه ته هم نه دی ملو شوی فلم د طرف نه سوا د ګلنار بیګم نه چې هغه ته ایوارډ ملو شو د نیشنل ایوارډ په فلم باندې سیال صاحب ګلنار بیګم خو یو داسې فنکاره ده چې څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې نه به پیدا شي نشته او نه وه اورېدلې مې دي چې ګلنار بیګم په ډومبي ځل باندې ریډیو سره تاسو معرفي کړي وه هغه معرفي کړي وه ګوهر بیګم معرفي کړي وه دا ګوهر بیګم څوک وه دا د دې اندرور وه د خاوند خور وه ښه د دلاور خور وه د دلاور خور وه د دلاور خپل نوم عبیدالله جان سیال صاحب د دلاور په کور کې یا د ګلنار بیګم په کور کې دا فن د مخکې نه موجود و بلکل دا ګوهر بیګم چې کومه که نه دغه میداني مجلسونه به یې کول ډېره ښه رقاصه وه ډېر ښه بلکې کوم چې کلاسیکل هغه ګډا ده دا یې ډېره زبردسته لکه کتک د یو ګډا نوم دی هغه کتک دی په لاهور کې خپل علم یې حاصل کړی دی ښه د نڅا د علم هغې په لاهور کې هغه به باقاعده به میدانونو محفلونو ته تله باقاعده به میدانونو کې د ګوهر بیګم نه علاوه بیا په دغه کورنۍ کې د دلاور د فن سره کوم تعلق و نوره څوک کې بیا مخکې په دې نه نشته ښه دغه ښه نو څنګه د یوې داسې کورنۍ یو مېرمنه یو زنانه چې د هغې په کورنۍ کې دا فن نه وي بیا راځي دې فن ته دا ګرانه خبره نه ده ډېره ګرانه ده هغه وخت خو دا ډېره هغه غواړي زړه غواړي چې داسې میدان ته راوځي سیال صاحب اورېدلي مې دي چې د ګلنار بیګم خپل نوم شیرین و دا د پېښور نه بنو ته د دې دغه رشته د دې باره کې تاسو کوم معلومات لرئ دا د پېښور نه وه دا اصل کې د کونړ وه کونړ کې د ممند د نه وه پېښور ته خو هسې د پلار سره راغلي وه دلته د دې اواز خوږ و د کورونو کې واده خاده کې هغه کېږي که نه ګملې سره تمبل سره جینکۍ سندرې وایي چېرته ګوهر بیګم هم راغلي وه د هغې سره څه ملاقات شوی و بیا هغې دا ورته کړي وه چې یاره ته خپل اواز دې ډېر خوږ دی ته چې ریډیو ته راشې ډېر هغه که نه د دې دا شوق یې و که نه د شوق د وجې نه هغې سره راغله بنو ته خو بنو شي هغه ته خپل ورور دلاور ته هغه کاکنۍ د مخکې ښځه بله وه د دلاور بله ښځه هم ریډیو کې هم څه سندرې شته دلشاد نومه یې وه دلشاد ښه هغه نو مطلب د دلشاد هم د فن سره تعلق و که نه سندرې به یې ویلي سندرې یې ویلي خو فلپ شوي ښه بیا داسې راغلي وه سیال صاحب د ګلنار بیګم کورنۍ چې ده لکه د هغې زامن یا د هغې د دلاور نور وروڼه یا خاندان دا هم په بنو کې دي
نه بنو کې وي اوس یې د بنو کې هر څه خرڅ کړي دي خپل کور یې او خپل دوکانونه یې وي هغه خرڅ کړي دي دلته پېښور کې به ثبات شوي دي زمن یې ښه د ګلنار بیګم د سلي باره کې موږ اورېدلي وو مخکې یو ویډیو رپورټ موږ د فاروق فراق صاحب کتلی وو چې رسلې وران ویجاړ دی یا کچه دی او بیا زموږ ځینې ملګري د تیر روازونو چې کوم ملګري دي هغه اراده لري چې د دغه سلې چې دی نو د ګلنار بیګم د دغه لوی فنکار دا سلې چې دی دا پوخ جوړ کړی شي او دا داسې یادګاري سلې جوړ کړي چې د لرې من خلکو ته پته لګي چې دا د چا سلې دی نو دغه سلسله کې تاسو ما ته ویلو چې نه څوک داسې راغلی د هغې سلی جوړ کړی دی بالکل هغه څوک جوړ کړی دی او ډېر ښکلی جوړ کړی دی ما ته خپله ټلیفون وکړ چې ته راشه وښیه ګوره بیا ما وکړې ته هغه سلی ډېر ښکلی جوړ کړی دی ښه سیال صاحب راځو دغه پخوانو هنرمندانو پلو زموږ پروګرام د تیر هیر اوازونه چې هر اتوار سحر 9 بجې د ریډیو پاکستان پېښور نه خورېږي بیا همدغه پروګرام چې دی نو په دویم ځل د زیارت په 15 بجې خورېږي د تیر اوازونو چې دا کوم فنکاران دي اورېدلي مې دي بلکې تاسو نه ما مخکې دا پوښتنې کړې وې او تاسو ویل چې دا حبیب جان چې و نو دا د بنو ممیش خیل وه بیا تاسو د قدره او د سرورۍ او د حنیف جان پاک له ځینې معلومات موږ ته راکړي لرئ هغه موږ په خپل کتاب کې هم شامل کړي دي څنګه دغه فنکارانو کې د سکرام تاسو په دغه علاقې باندې وو یا د حبیب جان او قدره سرورۍ حنیف جان دې باره کې تاسو څه وایي یو سندره د چې روړه بندی چې وپیلونه جانانه بیرې له راځه چې زانګونه تاسو دا وایئ چې دا ډومبی چې دی نو حنیف جان ویلي نو بیا یو ملګري وی چې نه دا سندره چې دی نو دلته یو ځای یادوي چې د جانانه بیره د هغې نوم نو په دې وجه نو ما یې نه داسې ده چې چېرته د ټال ذکر راځي نو ورسره بیره دا ټال هم د بیرې په ونه کې اچولی شي دا خو ډېره زړه سندره ده موږ د سیال صاحب نه اورېدلي دي چې دا حنیف جان ویلي وه حبیب جان نه حنیف جان حنیفیه ویلي وه د هغه استاد چې کوم د حاجي روړه بندی چوپیرونه جانانه بیرې له راځه چې زانګونه دا اول هغې ویلې ده کیدای شي دا په دې نه مخکې چا ویلي دا چې دا خو ډېر مطلب ولسي سندره ده فوق ولسي سندره ده بالکل دا نورې چې وي د قدر جان سرور جان مریان جان دا هم د دغه بنو سیمې وي بنو سیمې وي خو زه دومره هغه نه یم خبره سکرام دغلته ډېر پاتې شوی دی سکرام د شرفګان سره به جوړی و سره میداني مجلسونه به یې کول د شرفګان کیدای شي د سکرام دلته په ریډیو کې ریکارډ هم وي اوس یې موږ له یو ریکارډ ګوتو راغلی دی بالکل تاسو د شرفګان خبره وکړه چې د سره به یو ځای ګرځېدو نو د شرفګان هم تاسو د دغه سیمې وو که نه دا به میداني مجلسونه کول دا به میداني مجلسونه کول او دلته په ریډیو کې ریډیو کې خو ډېر خدمات دي په فلم کې د هغه فلم کې ډېرو فلمونو دپاره هغه طرزونه تړلي دي د سندرو دپاره سیال صاحب حبیب جان یوه سندرغاړي وه پخوانی نو د هغې باره کې تاسو ویلي چې یاره دا د بنو ممیشخیلو اوسېدونکي وه دا سیمې وه ممیشخیل قریبا د بنو د ښار نه 2 میله داسې وي که نه 2 میله داسې فاصله باندې ده هغه په ریډیو کې ډېرې سندرې ویلي دي بیا یو فلم ته تللی وه لیلا مجنون په 1938 کې هغه ته بیا رفیق غزنوي فلمونه یې جوړ کړي دي بیا هغه څه که مړه شوې ده او هغه څه خفه شوې ده هغه خو د هغې د مړینې په هکله خو بیا ما د هغې یو لور چې دی نو په دې خانم جان نه خانم جان د هغې لور نه وایي د هغې 2 لوڼې وي یو رابعه وه او یو بله یو وه هغه ډېرې ښې کورنۍ کې واده وي په دې شب قدر کې نو بیا موږ تللي بیا د هغې هغه د نوسۍ چې د حبیب جان هغې سره زموږ لیده کاتو شو او د توزو په مقبره کې بیا د هغې سری دی قبر دی ځکه چې د حبیب جان خاوند چې و هغه په دې جهانګیرپوره کې پېښور کې اوسېدو او هغه چې دی د فن سره تعلق نو هغه به د ټانګې اخیستې او خرڅولې دا د هغه روزګار و حبیب جان وا بیا ډېره موده په پبو کې دا په پندو کې اوسېده او د پندونه بیا پبو ته ډېره زمانه په پبو کې و بیا د دې د 2 لوڼه چې وي دا د پبو نه واده شوي وي نو یو د احمد ګل په تره باندې واده وه او یو چې دی نو دغه شب قدر کې په
اسلام آباد یو کلی وته بخوا به وته بل نوم هغه اوس اسلام آباد ورته وي الته واده شو بیا چې دا کله ډیره ناروغه شو نو دا د خاون خوا ته راغله او بیا د خپل لور چې دی نو دا غزوی نو سی مونږ ته وی چې دا بیا د ما مور چې دی خپل کلی ته راوسته کته زو ته دا الته وفات شو بیا مونږ یې بوتل مقبره ته وداغي سره مونږ ته خودلو ها راځو تاسو ذاتی ژوند په لو یو واره بیا سیال صاحب دا راته وی چې بچیان مسخر سره سودي پنځه زامن سودي زمون دي کنه ها پنځه وړه زامن ها ماشاءالله بچای نشته لور نشته لونه مشته سلور ملونه هم دي ها سلور لونه دي او سلور زامن پنځه زامن دي په زامنو کې کوم شاعرای په راغله دي شاعري په لخوا پلار یې شاعري خو خامخا دومره خوي ذوق بلري نه دا شاعري خدا اته خداوند چې ورته ویل شي کنه دا خو په خپل سړی نشي شاعر کېده شاعري چې دا د الله تر طرفه یو اتیا ده چې چاته ورکی کنه زه کډیر کوشش وکم خو یو غزل به مونږ لیکم کله شاعر نیم کنه خدا خو یو آمد دي چې کیږي نو دغه شان لکه څنګه چې تاسو د شاعري کوي او تاسو 15 کتابونه لیکلي دي تاسو د فلمونو لپاره تاسو د ریډیو لپاره تاسو د ټلویزیون لپاره سندر لیکلي دي نو دا آسان کار نه دی نو دا چې کوم په زمانو کې د سوچته چې یو زوی مې دی دلته په خیبر میډیکل کالج کې سپورټنټ دی خاجي هغه هم شاعر دی کتاب صاحب دیوان دی ها نامه څه دی الفتونه که زما زوی نه د تاسو د زوی نامه څه کفایت الله صفت الله خاجي تخلص همدم کوي خاجي همدم خاجي ها سیال صاحب دا راته وایي چې تاسو کور کلی تاسو لکه تاسو د ژوند مزید چا سره وتړلې شو یعنی تاسو واده په خپلوانو کې کړی دی ک بیگانو په پردو کې مو کړی دی نه په پردو کې مې کړی دی زبن سایم خزمه وزیر ده ها نو د خوخي واده دی کنه نه خوخي واده مې نه دی ها د خوخي واده نه کورودان ژوند دی نه هغه مخوي ها دا ځکه تاسو وایي چې د خوخي واده نه دی دا غي په ژوند چې تاسو دا اظهار کړو نه د سیاست چې ته بل دی په خوخه مخوسه نه ها دا سم نو لکه تاسو سیاست کامیاب ودونه هم دغه وي چې د مور پلار په خوخه باندې وشي او د مشرانو په خوخه باندې وشي اکثر دا خلکو ته لو میرج وی کنه زمونږ په معاشره کې دغه ودونه اکثر ناکامه کیږي دا خبره ده چې زمونږ دا یو روایت دی او بل مور پلار غواړي چې زه بچی د پاره خزه کې خرج ته وګورم خجینه وګورم خکورنه وګورم کنه ها سیال صاحب دی وخت تاسو چې کم دین عمر وې چې 15 یو کالونه اوخته دې بر شي وي اوس تاسو د شعر او شاعرۍ د لیکلو لکه څومره هغه شان لیکي کنه باغی کیمرا غلې د زیاتې راغلې دي لکه برق سیب تاسو نه په 15 کاله کشر وي یا 2-3 کاله خو هغه چې څومره بوډا شو دومره د لیک لسغه هغه سیوا شو برق سیب هم زمونږ د باندې د خاورې نه درکې تعال التدیر پاتې شوی ډیر وخت تیر کړ ادبي چې کم دی هغه د بنو نه بالکل هغه وای ممتاز بالکل ها نو څنګه تاسو اوس لیکي تاسو لیکل کوم خو غزل مزل خو ډیر کم لیکم نثر ته ډیر ښه مې لیکم اوس مې یو نثر ناول هغه د زرین نومای دا په هغه باندې ناول باندې لګیم زرین دی تخلی شزه هغه زوی به رشیده په موضوع باندې مې لیکل د دین علاوه په نثر کې نور تاسو کتابونه شته چاپ شوي دا غرچ کومه د کشماله ناول دی کشماله ناول دی منګری ناول دی بنځای ناول دی د ګلنور بیگم هغه چې کوم د نثر دی دا خاجي بل هغه د انسانو موسیقي کتاب لیکلی و خو زمانه مې ما ته وایي چې دا کتاب ما چاپ کوه دا کتاب کې به تاته ملایان به دې پرېنږدي هغه به دې کړي خراب به دې کړي هغه مې پرېښود اوس مې اخته نوم بدل که اوس هغه چې کوم اسلام سره ټکر خور هغه مواد مې عمر نه لرې کړل کنه اوس مې د کتاب نوم کې خو د ژوند سندره د ژوند سندره د ژوند نه ژوند سندره مطلب ژوند په خپل یو سندره یو نغمه ده بس دا نوم باندې مې هغه کتابات مې کړې هغه ته
ورکړی دی کتابت ته. سیال صاحب پېښور ریډیو ستاسو نغمو ته او ستاسو شاعرۍ ته د قدر په نظر کتلی دي او تاسو څه وایي پېښور ریډیو په هکله څه وایي بیا زموږ د پروګرامونو په هکله زموږ د تېرې رواجونو په هکله څه وایي او په بنو کې زموږ د پېښور ریډیو غږ تاسو اورئ که نه اورئ؟ پېښور ریډیو د شپې وخت خو څه نه څه ګزاره کوي. کله هوا په راشي بیا بدل کې کله اواز اورېده شي او د ورځې خو بیخي اورېده نه شي. بلکل او که نه زه خپله چې پېښور ته راشم بیا بل هغه نه ګورم. پېښور ریډیو اورم. تېرې رواجونه 19 کاله پوره شو 20 کال له خیره تر روانېږي موږ 4.5 زره پورې نغمې راجمع کړي. نو سیال صاحب دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ دغه موږ د کلتور یو اساسه ده ډېره لویه اساسه ده چې ورکه پرته وه ورکه وه ځای په ځای ورپسې موږ وګرځېدو او راغونډه مو که پېښور ریډیو کې بیا دا اعزاز دی پېښور ریډیو ته چې د پښتو وړومبی سندره تاسو د ګوهر جان د ګوهر بیګم ذکر وکړو موږ به د ګوهر جان ذکر وکړو چې وړومبی سندره هغې د پښتو ویلي والان کې ژبه پښتو نه وه هغه زموږ الحمدلله موږ دا دعوې سره ویلی شو چې یاره د موږ سره چې د خپلې ژبې کومه اساسه د زړه او پخوانی د 6 کالو یا د 6.5 کالو دا د چا سره نشته. زموږ دغه کوشش ته کاوش ته په کوم نظر ګورئ تاسو؟ زبردست کوشش دی. بلکل سیال صاحب ستاسو پله هم ځینې سندرغاړي پخوا تېر شوي دي نور یو چې دی نو میر غلام او پیر غلام تېر شوی دی. بلکل نو د هغې موږ سره نغمې شته یو وړوکې راشه خوشبویي د ناراضي نه وړوکې مال راشه د پیر غلام دا د میر غلام او دا جوړه دي د میر غلام او پیر غلام ځینې نغمې جوړه ویلې دي او ځینې چې دی نو ځان له بېلې بېلې ویلي دي خو یو شیز ما نوټ کړی دی چې د پیر غلام یا د میر غلام په نغمو کې صرف هارمونیم صرف باجه ده نو دوی به دا باجه په خپله غږوله خپله به یې غږوله که به یې اچولې وه داسې به یې وله ولاړې او دې کې شاعر کوم یو شاعر پیر غلام پیر غلام شاعر و ډېر زبردست میر غلام به نغمې ویلې د دې خپلو کې رشته څه وه؟ هېڅ رشته نه وه یو د مشخل و او یو د صدیق کلی نوم ده کوم یو د مشخل و؟ میر غلام میر غلام د مشخل و شمشي خیل پیر غلام د شمشي خیل و خپلو کې رشته نه وه؟ هېڅ رشته نه وه. شمشي خیل دا هم بنو سره دی؟ بنو سره دی. د دې څوک شته دی نه د میر غلام یا د پیر غلام چې موږ سره ویلې نو که دغه لږ معلومات تاسو موږ ته وکړو چې موږ سره مرکې ریکارډ کړو. اوس دې وخت کې دغه خبره دې کړې وه ما هغه سره خبره وکړه د شهباز خان وزیر شهباز خان وزیر کوم شپه چې رمې بیا یې د ورغړ په غرو رغرو کې او د شاول سندرې وایي هغه یو پشپیلو کښې امان الله مینل ډېر ښه شاعر و چې آی مینله دا شاول خو دې تو خپل میراث دی اخر څه غواړي چې ګردې ته د باندې په کوڅو کښې دا شهباز خان ډېر په خوند باندې ویلې شهباز خان شاول ته لوړل د ایشونه بایرینه بایرزن لالیا بیرته د کاډ لوړې صدا سه دغه ویلې ده شاول ته لوړل د ایشونه بایرینه. ګوره ګلنار بیګم بیا تاسو د سیمې چې کومې ستاسو چې کومه لهجه ده مقامي په هغې کې سندرې ویلي دي یا شهباز خان ویلي دي یا د نورو فنکارانو ویلي دي یا تاسو شیرافګن ذکر کولو خو د شیرافګن کومه نغمه نشته. د دغه دور نه پس ستاسو په دې بنو سیمه کې د فن د دنیا سره کم خلک تړلی شته چې هغوی نوم ګټلی لکه موږ به سردار علي بنوسي یاد کړو د دې نه علاوه نور داسې کم شته؟ یو وکنه دلفراز نیازي دا د کوم ځای و؟ دا د بنو دا د بنو د دلفراز نیازي نه علاوه د سردار علي نه علاوه نور څوک داسې فنکار نومیالی شته؟ ویلې نه د خان بادشاه رسول بادشاه کورمې ته مزه په ما ګرانه پخوا هم په دې ریډیو نه یو سندره غږېده چې وړوکی ماسټر او لال مرجان دا غوي دا د کوم ځای دا غوي دا د بنو د سیمې وي دا بالکل بنو یا لرې شه بېلتون او غمژن دی کومه خیبر ګل او ګلاب ګل دا هم ستاسو دغه طرفونه وکړه لالي چې کوم هغه هم ډېر زبردست میداني مجلسونه به یې کول لالي یو لالی دی لالي هغه اوس نه څه په کراچۍ کې دی اوس شته دی لکه موږ سره د لالي ګل سندرې هم شته په دې ککوړو کې په پېښور کې ریکارډ شوي زما که هغه لالي ګل وي هغه دا به بل لالي ګل وي ښه جي
ستاسو دا زور چې کوم دی سیال صاحب خبرې ډېرې او وخت چې دی نو لکه موږ خو غواړو چې تاسو سره په ګنټو خبرې وکړو خو هلته د وخت خبره ده نو موږ ستاسو یو جهان مننه کوو چې تاسو د پېښور ریډیو ته راغلی نن چې دی د فروری 14 نیټه ده